کومو کسانو چې د بېنظیر د روپو لپاره رجسټریشن کړی دی او هغو ته د بېنظیر روپۍ نه میلاویږي او د رجسټریشن یا کال شوی یا 2 کاله شوی نو د هغو لپاره د خوشحالۍ خبر ده ځکه زیاتره داسې کسان دي چې هغو رجسټریشن کړی دی او هغو ته تر اوسه پورې دا پته نه لګي چې دا روپۍ به موږ ته میلاویږي که نه میلاویږي د ځینو کال شوی دی 2 شوي دی ځینو پکې 3م کال چې دی دا روان دی او تر اوسه پورې هغو ته دا پته نه لګي چې موږ ته به دا روپۍ میلاویږي که نه میلاویږي او داسې نور اپډیټ دی چې هغه سره هم به دې ویډیو کې شیر کوم د هغې لپاره چې دې ویډیو به پوره ګورئ یو لایک شیر کمنټ چې دی ویډیو له لازم ورکوئ بل دا ویډیو معلوماتي او د غریبانو دپاره تاسو دا ویډیو رالی دا مخکې شیر کوئ چې نورو کسانو ته هم ورسي بل دا لایک شیر پرېږدئ نو دا د ویډیو چې دی دا لازم ورکوئ نو د بېنظیر کفالت پروګرام دپاره چې دی زیاتر کسانو رجسټریشن کړی دی خو هغو ته دا پته نه لګي چې موږ ته به دا روپۍ په راتلونکي وخت کې میلاویږي که نه میلاویږي ځینې کسان چې دی خو به دې کې شامل کړي دي څنګه چې ما تاسو ته په تېره شوي ویډیو کې ویلي چې 7 لکه کسان چې دي هغه به دې کې شامل کړي دي کم چې نوي کسان دي نو هغه به شامل کړي ځکه د دې نه مخکې چې دی دا 93 لاک کسان ته چې دا روپۍ به میلاوېدلې بیا په 7 لکه چې دي نور شامل کړل نو 1 کروڑ کسان ته چې دی دا ورسېدل ځینې به دې کې دي زاړه کسانو چې هغې له دې نه ایستلي د هغې په ځای باندې پکې نور نوي چې دی هغه هم شامل کړو نو هغه شامل شوي دي خو ځینې داسې دي چې د هغو ډېر وخت شو هغو ته تر اوسه پورې دا روپۍ چې دي دا نه میلاوېږي او د هغو رجسټریشن شوی دی نو هغوی چې موږ ته به د خپل اهلیت څنګه پته لګي چې موږ ته به دا روپۍ میلاوېږي که نه میلاوېږي په دې کې ځینې زاړه کسان دي زاړه کسان دي هغو هم دوباره اندراج کړی د هغو مالي حیثیت چې دی برابر د هغې د دې پروګرام نه چې دی ایستلي دي لکه کومو کسانو دوباره اندراج کړی دی نو په هغې کې ځینې کسان چې دی هغه ایستلي دي او په راتلونکي وخت کې چې دی نور کسان به هم د دې پروګرام نه وکاږي او دې ته به دغه نوي کسان چې دی دا به رادرنه کوي د کومو چې کال شوی دی 2 کاله شوي دي دغه کسان به رادرنه کوي خو ځینې داسې کسان دي چې هغه به اوس په دې لږ وخت کې چې دی هغه به رادرنه کېږي لکه اوس دا کم 13500 روپۍ چې میلاوېږي دا به ورته نه میلاوېږي خو راتلونکی کم قسط چې دی انشاءالله چې دغې کسانو ته میلاوېږي هغه به هغه کسانو ته میلاوېږي چې کومو کسانو ته د وزیر اعظم 15000 روپۍ میلاو شي زه چې هم د خوشحالۍ خبر در سره شیر کوم نو کومو کسانو چې د وزیر اعظم 5000 روپۍ راغستې نو هغې کسانو ته چې دی په راتلونکي وخت کې به دغه د بېنظیر روپۍ چې دی دا میلاوېږي لکه دوی د دې پروګرام دپاره ایل دي موږ تاسو ته په څو ویډیوګانو کې وویل چې دا 15000 روپۍ به هغه کسانو ته میلاوېدلې چې د کومو کسانو سکور د 32 نه کم و د 32 نه کم و او دوی نوی رجسټریشن کړو او دوی ته د حکومت د طرفه د سره امداد نه دی میلاو شوی اګر بېنظیر روپۍ دي که نور روپۍ دي خو دغه ورته نه دی میلاو شوی او د دې سکور د 32 نه کم و بل لا چې په دې پروګرام کې نور ځای نه و نو دوی ورته نه دي ورته کړي دوی بهر چې دي په نمبر کې ورته ناست دي نو دوی له دغه 15000 روپۍ ورکړي اوس چې کم زاړه کسان د دې نه ووتل نو نوي کسان چې کم ورته نه کوي نو دغه 15000 والا کسان چې دي دا به دې ته ورته کېږي او دې ته په راتلونکي وخت کې چې دی دغه روپۍ به میلاوېږي نو کومو کسانو چې رجسټریشن کړی دی کال 1.5 کال یا 2 کاله مخکې رجسټریشن کړی دی نو په هغې کې زیاتر کسانو ته دغه 15000 روپۍ میلاو شوي دي نو تاسو ته په راتلونکي وخت کې چې دی د بېنظیر روپۍ میلاوېږي اوس کومو کسانو چې په 2024 کې رجسټریشن کړی دی نو هغو ته به دا 15000 روپۍ چې دي دا به نه میلاو شي کمتر کسانو ته چې دی دغه ته میلاو شي خو د کومو چې زیات وخت شوی دی 1.5 کال شوی 2 کاله شوی دی نو په هغې کې زیاتر کسانو ته دغه 15000 روپۍ میلاو شي نو تاسو ته په راتلونکي وخت کې چې دی هغه به د بېنظیر روپۍ چې دي دا به تاسو ته هم میلاوېږي ځکه چې ستاسو سکور د 32 نه کم دی او د کومو کسانو سکور چې د 32 نه کم وي نو هغو ته به دغه د بېنظیر روپۍ چې دي دا په راتلونکي وخت کې میلاوېږي خو دا 13500 روپۍ چې دي دا به تاسو ته نه میلاوېږي